السلام علیکم قدرمنو کتونکو د پروګرام هیفا د هر چا سره عظیم افتاب مومند د هیفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا لړخه تاسو ته موږ هر کله وایو قدرمنو کتونکو موږ خبرې ترې کوو سٹارټ کې موږ کوشش کړو داسې منځ کې چې هیفا فاونډیشن یې را پدې صوبه کې پدې سیمه کې دوی کارکردګي څه ده کای څه دوی په کوم پروجیکټس باندې کار روان دی خصوصا د دوی چې کوم فرانچایزز دي نو مقصد د دې څه دی عوامو ته غریب ولسته نادار یتیم بېوسه ډېر کټګریز داسې شرایط ته د دې نه فایده څومره ده څه ده څه نه ده نو په دې به موږ اوس خبرې اترې کوو ښه تفصیل سره هیفا HEFA هیلث اینډ ایجوکیشن فار آل دومره خو تاسو پوهېږئ چې یاره دا صحت او تعلیم د هر چا دی دا د غریب هم دی دا د مالدار هم دی دا د یو یتیم هم دی دا د یو نادار هم دی دا د ټولې دنیا دی او تعلیم خو بیا داسې دی چې دا خو په 100% پکار دی دا خو په هر چا باندې لکه فرض دی او هر خبره علم د رڼا ده دا خو ډېر لازمي دی نو موږ په دې صوبه کې وګورو نو زموږ لږ چې کوم تعلیمي شرح ده 80% ده مجموعي طور دغه بیا د پرایمري پکې زیاته ده میډل ته بیا لږ کمه شي بیا میټرک پاس کې خلک بیا FEC پر سبق وایي یا نه وایي څه چې موږ 12 وایو 14 14 ډېرې خبرې دي بیا هغه کټګریز کمیږي خو بهرحال نن دور کې سره د زنانو سره د ماشومانو جینکو داسې زنانه هم زه د هغې ګوایم ما کتلي دي چې هغې عمر د 20 نه سیوی خو په دې عمر هغې سکول شروع کړی دی ځکه چې والدین ته په هغه عمر کې شعور راشي چې په دې بچی خو موږ سبق نه دی ویلي فوري داخله کې چې عمر نه دی علم چې انسان وي علم به هر ټایم په هغه باندې د علم حاصلول فرض دي نو موږ د دې صوبې خبرې وکړو څنګه چې موږ وایو چې یاره 80% لږ یاردینه سیوا د صوبې تعلیمي شرح ده والحمدلله دا په مخ وړاندې روانه ده اوس په قبایلي سیمه کې هم خلک پادکانو سره سره په جینکو په ماشومانو سبق وایي دور بدل شو دور بدلیږي بیا دغه ټکنالوژي دور دی ډېرې خبرې اترې دي خو موږ اوس راځو خپل واپس هغه ټاپک طرف ته چې کوم هیفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا دلته داسې ډېر سکولونه شته چې پای کې په زرونو خلک سبق وایي او په دې کې خصوصا خپله کوټه ده 10% ده دغه رنګې 50 هم کله کله ورسي ځکه چې د هیفا فاونډیشن دا کوشش دی همیشه چې رقم نادار یتیم یا بېوسه ماشوم چې هغه بالکل دغه هېڅ داسې سلاب نشته چې هغه سبق ووایي نو هیفا فاونډیشن په هغه باندې سبق وایي تاسو ته موږ ریکویسټ کوو نمبر هم درکړی دی بیا به هم درکوو تاسو موږ پروګرام هم ګورئ دا شیر کوئ الحمدلله زیات نه زیات خلکو سره چې چا وس نه کېږي نو فوري راځئ هیفا فاونډیشن ته تاسو ته منفي سبق وایي او ښه معیاري تعلیم دا هم نه ویني چې هغه ښه معیاري به انشاءالله دغه رنګې څه قسمه شکایت به تاسو ته د هغې نه میلاویږي نو په دې هکله به اوس موږ تفصیلي خبرې اترې کوو چېرې نن سبا کومې هیفا فاونډیشن بیا نوې نوې پروجیکټ شروع کړې دوی چونکې په هیلث کې هم کار کوي خو په هیلث منځه کې زیات خبرې زه نه کوم غواړم په دې وخت چې چونکې زموږ نن فوکس زیاتره په تعلیم دی او ظاهر خبره په دنیا کې تعلیم وي نو دنیا به وي او هر څه به وي نو په هیلث به انشاءالله موږ بیا تاسو سره یوه ورځ ضرور معرکه وهو نو اوس ما سره موجود دی د هیفا فاونډیشن خیبر پښتونخوا چې کوم سربراہ دی CEO ډاکټر نثار عادل صاحب نو دوی سره خبرې اترې کوو ډاکټر صاحب موږ تاسو ته په دې پروګرام کې پهلا هرکلی وایو ډېر مهرباني افتاب صاحب ډاکټر صاحب ما خو د هیفا فاونډیشن خپل لړخه داسې یو ما ګوډ تعریف وکړو خو هغه صحیح تعریف بیا تاسو کولی شئ هیفا فاونډیشن سره خو تاسو یې تاسو ګورئ چېرې د هیفا د قیام مقصد په دې صوبې کې 15 یا شپږ کاله وړاندې او بیا به خصوصا ایجوکیشن سیکټر دوی په تعلیمي میدان کې لکه څه روان دي څه هلې ځلې چې زموږ د قدرمن کې کتونکي هم خبر شي دا رنګې دنیا هم خبرول دي ولې چې تعلیم شعبه تعلیم داسې یو سبجیکټ دی چې دا وي نو دنیا ده نو تاسو به څه ویل غواړئ د هیفا تابع چې کله وشوه آفتاب صاحب د دې لفظ نه ظاهره ده چې هیلث اینډ ایجوکیشن فار آل نو په دې کې مونږ لومړنی سټپ چې کله واخیستو هغه د هیلث و هغه حالې ځلې ستاسو د وړاندې دي چې مونږ هیلث کې میډیکل ایجوکیشن تاسو وګورئ د شارټ کورس په هغې کې په درځنونو غریبانان طلبات چې دي مونږ فارغ کړي دي لګیا دي ډېر پکې په جابونو هم لګېدلي دي د دې نه علاوه که تاسو د هیلث په سایډ یو بل قدم تاسو وګورئ نو هغه د ډرګ ابیوز ډرګ اډکشن والا چې کوم خلک دي هغې کې مونږ خپل وس نه زیات حالې ځلې چې دي کړي هم دي او روانې هم دي په هغې کې ستاسو د وړاندې دا دی چې کوم د ریهیب سنټرز قیام چې کوم موږ سوچ وکړو کوم وکړو چې کوم ریهیبلیټیشن سنټرز دي نو دا په ټول کې PK کې زموږ دغه یو پروجیکټ هم روان دی په دې کار شروع دی چې کوم ځای کې هم د ډرګ اډکټ وي هغه به راځي همدغلته به د دې هغه علاج معالجه کېږي په ایجوکیشن کې موږ میډیکل ایجوکیشن چې دی دا تقریبا ډېر حده پورې رسولی خو په دې کې یو ضرورت بل هم پېښ شو
چې هغه د ماشومانو د سکول ناواله د نرسري د لسم پورې ولې غریب ضروري خو نه ده چې به صرف لسم پاس یا به غریب وي ډېر ماشومان دي هغه دا ریډیبان تاسو وګورئ په دې روډونو باندې سوال کوي موږ یو میټینګ چې وشو نو زموږ دا هم یو ډېره برننګ ایشو وه نو دا قدم هم موږ اوچت کړ په دې وجه چې بیسیک ایجوکیشن او بیسیک لایف سټیج چې کوم دی هغه موږ نه پاتې دی خو دغه ماشومانو دی کوم چې په دې روډونو باندې سوال کوي او کوم دا مزدوریانې چې کوي نو په دغه وجه باندې موږ د دې یو قدم هم اوچت کړ او هغه انشاءالله په ټول کې دی چې هغه تاسو د وړاندې د هیفا فاونډیشن سکول سیسټم الان کې که تاسو زموږ پروجیکټ نور وګورئ هیفا انفارمیشن سیسټم هیلث سایډ باندې تاسو وګورئ مریض ته هسپتال کې تکلیف وي مریض ته بلډ نه ملاوي مریض ته لیبارټري کې مسله وي هغه کنټیکټ نمبر الریډي شته هغه اورېدونکو ته موږ بار بار وایو چې په دغه نمبر تاسو راځئ او زموږ ایمیل چې کوم دی هغه به هم شیر شي که چاته ټلیفون والا څه خبرې مشکل وي نشي کولی ډېرې کنفیډنشل خبرې وي هغه په ایمیل باندې موږ سره شیر کولی شي ایمیل به هم په بېشک خپله هم وزټ کولی شي نو موږ ټوټ کې پی دغه یو قدم هم اوچت کړی دی او دا نوی قدم چې موږ اوچت کړ دا د ایجوکیشن او د نان میډیکل چې کوم چې په دې کې د کمپیوټر کورسونه هم شته په دې کې انګلیش کورسونه هم شته خو بیا په ټاپ کې هیفا فاونډیشن سکول سیسټم دی ډاکټر صاحب په دې نان سکول سیسټم خبرې اترې کوو خصوصا نان میډیکل ډاکټر صاحب په دې نان میډیکل خو خبرې اترې کوو ستاسو چې کوم نوي پروجیکټس دي خو فی الوقت به دا غوښتنه کوم چې را د 15 شپږ کاله کې هیفا فاونډیشن دلته څه کړي دي څومره سکولونه کم قسمه تعلیم تاسو په دې باندې یو تفصیلي خبره وکړئ پیدا مونږ جی چې کله د هیفا فاونډیشن تابع وشو او کله د اوپننګ وشو نو موږ لومړنی سټپ چې دا ټول په ایجنسیز کې واغستو چې نن سبا مرچ شوي دي هلته د اغستو یو ډېر غټه فایده دا وه چې په هغه ځای کې ډېر خلک چې وو هغه د ایجوکیشن نه ډېر لرې پاتې وو څاروي به یې سره ول سکولونه هلته تاسو ته پته وه چې هغه سکولونو کې به اکثر حجرې او څاروي به تړل کېدل نو دغه موږ ضروري وګڼله چې موږ پهله تابعه هلته وکړه په هغې کې خیبر ایجنسي نه موږ سټارټ اخیستی وو او د خیبر ایجنسي پروګرس زه تاسو ته تر اوسه پورې یم چې په هغې کې د میډیکل ایجوکیشن داسې سټوډنټان دي چې هغه انشاءالله څه پکې ولګېدل او څه ډېر زر د ایچ کیو چې کوم ده چې څه ته به پهله ایجنسي هیډ کوارټر هسپتال ویل د لنډي کوتل والا په هغې کې زموږ تقریبا هر دویم دریم سټوډنټ به تاسو ته د هیفا فاونډیشن میلاوي دغه شان تاسو ساوت وزیرستان کې وګورئ نارت وزیرستان کې وګورئ د هغې نه وروسته موږ بیا زموږ هلې ځلې چې خیبر پښتونخوا کې کوم دا اوپن ایریاز چې دي پېښور چارسده مردان نو موږ نیټورک وسیع دی روان دی چونکې د یو ورځ کار دی نه هلې ځلې خو همدغه دي چې پرېښم دي نه دي مختلف ځایونو کې فرنچایز کولاو شوي مختلف ځایونو کې زموږ دفتر یې کولاو شوي پروجیکټ باندې اټومیټیکلی کار سټارټ شي هلته چونکې دا سیز پکې نوی راغلی هیلپ خو که زه یم چې افتاب صاحب په ټول کې پکې کې په هر ځای کې به د هیفا فاونډیشن ته د دې هغه غریبانان په نظر راځي چې د هغې نه پلار شته نه مور شته یا بې بسه دي یا د تعلیم وس نه کېږي ډاکټر صاحب یو خو چونکې ظاهره خبره نه وي سټپ تاسو یو واغستو په خبرې طریقې خو درته وایي چې کوم ستاسو تر اوسه پر پروګرام دی د هیفا فاونډیشن چې کوم سکول دي د دې ټولو سکولونو څومره تعداد دی په دې کې بیا څه قسمه خلک سبق وایي چې کوم تاسو دا وایي چې غریب نادار داسې طبقه هم نه د هغې د کوټه څنګه څه ده په دې کې کوم قسمه کورس څه سبق تاسو پړاوئ نو په دې باندې رڼا واچوئ افتاب صاحب سکول سیسټم چې کوم دی تابع موږ وکړه د نرسري نه اتم پورې او ټول کې بي کې د دې فرنچایز د کولاوېدو زموږ دا سلسله سټارټ ده هغه موږ اورېدونکو ته ویل غواړو د خیبر پښتونخوا په کومه سیمه هم چې څوک د هیفا فاونډیشن سکول سیسټم فرنچایز کولاوئ موږ هغې ته ویلکم وایو د هغې سټینډرډ چې تاسو وګورئ موږ افاق سن سیریز والا د هغې سلیبس کېښوده ډېر اسلامي ټچ پکې دی د هغې نه علاوه که تاسو ډسپلن وګورئ او ټیچینګ سټاف وګورئ افتاب صاحب دا د خوشحالۍ خبرې چې د یو ریډیبان او یو سوالګر ماشوم چې د خلک ورته سوالګر په نظر ګوري او انشاءالله هیفا فاونډیشن کې دا اوپننګ پېښور کې موږ وکړو په دغه پینټ شرټ کې دغه ماشومان راځي دغه اسلامي نظام سټینډرډ ټیچینګ سټینډرډ ایجوکیشن سټینډرډ سټاف په هغې کې به کمی نه وي او باقي زموږ نیټورک چې دی د سکول سیسټم زموږ تابع ده د ټول کې پي کې خیبر پښتونخوا ډاکټر صاحب تاسو چې کوم نوی سټپ واغستو د فرانچایز مطلب سکولونه قایمول د هیفا فاونډیشن د چترای د لاندې داسې ده نو اوس تاسو کوم نوی نان میډیکل دا کوم سیسټم روان کوو نو د یو خو نان میډیکل سیسټم نه مراد څه شی په دې کې ماشومان ته څه پړاویږي بل څومره سکولونه کولاو شو په دې کې به نادار غریب یتیم څومره کوټۍ
طریقې کار څه دی لکه په دې باندې زموږ د کتونکي خبر کوي؟ ګوره جدي سي ده موږ یو یونیک قدم دا دی او ان شاء الله پهلا په میډیکل کورسونو د طب چې کوم کورسز تاسو تاسو د میډیکل نان میډیکل وکړو د طب سره ریلیټډ کورسونو ته موږ میډیکل وایو پیرامیډکس کې راځي هغه په هغې کې موږ کوټه سیستم ځکه نه دی ښودی چې دا که موږ 20% کوټه کیدو اول ته هغه علاقه کې غریبانان 30% یا باقي 10 بسه کوي نو لاول خو قدرمنو ته زموږ دا وینا ده چې دې کې کوټه سیستم نشته انشاءالله چې غریب نادار بې بسه یتیم دا که 100% هم راغله نو زمونږ پالیسي دا ده چې دا به 100% فري ډیپینډ کوي خو نه که یو خاص پرسنټیج کې راشي کله کله داسې وشي سیستم خو مونږ ډېر سټینډرډ که دا پیره خو مونږ سره پیله نه چې څه شوي دي نو مالدار هم ځان نه غریب جوړ کړی چونکې دا پیره پوره سکروټني به کېږي پوره انټرویوز به کېږي نو دویم جواب ستاسو دغه و هغه ما قدرمنو ته ځکه ورکړه چې د دې کوټې اړو لیمټ معلوم نه دی چې څومره راله انشاءالله خو چې هغه ایکچولی غریب وي هغه بالکل دی کې د هغې ایجوکیشن به فري وي څه به پړاوي وي؟ پړاوي د نرسي نه اتم پورې آفتاب صاحب دا خو الرډي بس سټینډرډ کورسونه دي کچات نه نواله اتم پورې اوس کورسونه سکولونه کولاو شو د خصوصا د نان میډیکل کورس چې کوم شروع شو تاسو مونږ جدي سیده د سکول سیستم مونږ ټوټل یو میاشت نه کېږي چې دا مونږ میټینګ وکړو فاینل هم کوو پهله سکول تاسو دغه ګورئ چې په ارباب روډ کې هغې مونږ پرانسته کړې ده ماشاءالله او تاسو هغه ماشومان هم انټرویو کړل چې تاسو ته پته هم نه وه په هغه تېر شوي پروګرام کې ما تاسو ته ویل چې په دې پینټ شرټ کې تاسو ته دا ښکاري دا دلته د چا پلار چې دی نه خرڅوي یا دغه ماشومانو کې داسې ماشومانو چې په دې روډونو باندې سوال کوو هموږ راوچت کړي دي دلته اوس الله تعالی یو سورس جوړ کړو د هغې هغه تعلیمي سلسله چې دغه جاري شوه هر څه په دې خو انشاءالله په بل پروګرام کې موږ خبرې تېرې کوو چې بل پروګرام به موږ انشاءالله کوشش دی چې د هیفا فاونډیشن چې نور کوم اکټیویټیز دي هیلث او آیس طرف ته پکې سات ایجوکیشن مست دی نو ایجوکیشن هم پکې وشیړو خو بهرحال دا راته به ووایې چې را په دې وخت کې ستاسو چې کوم بیا دا تعلیمي سلسله ده دلته سکول کولاو شو په هغې کې خلکو داخلې مو اخیستې د هیفا فاونډیشن لاړه باقاعده یو فرانچایز سکول چې کوم نیټورکینګ دی د هغې آغاز وشو مخکې کوم خوا ارادې دي ځکه چې صوبه کې داسې ډېر اضلاع علاقې شته چې هلته هم ضرورت دی یتیمان نادار یو ډېره لویه طبقه زموږ په دې صوبه کې پرته ده د هغې دپاره څه پروګرام دی مخکې؟ آفتاب صاحب یاد ساتئ کله هم انډیویجول بیس باندې دا دومره غټ پروجیکټ چې دی دا نه چلیږي ایون یو کورم چې کوم دی چې یو لیډر ته هینډ اوور کړي هغه اکثر تیښته کړي تاسو کو د وزیر اعظم سپیچ کتلی هغه هم په منشیاتو کې د هغې د روکتام دپاره د عوامو سپورټ غوښتی وي نو زه به هم زموږ ارادې دا دي چې ټول KPK کې غواړو خو چې کوم اورېدونکي زموږ دي پکار دا ده چې د هر علاقې مشر کوالیفاید کس چې دی هغه موږ سره کنټیکټ وکړي او د دې فرانچایز د پرانستې تابع وکړي باقي نور د هغه سلیبس د هغه سکول سیسټم د ټیکېدو پوره سیټ اپ انفراسټرکچر د هغې پوره یو ویل کوالیفاید سټاف دی هغه ټیم به ځي هلته به هغه سیټ اپ کوي ولا خو بشر د دې چې پارټیسپنټ چې کوم دی هغه د مختلف اضلاع نه راشي ټوله خیبر پښتونخوا مونږ یاده کړې ده خو په خاص توګه باندې مومن ایجنسي بجوړ ایجنسي ساوث وزیرستان نارت وزیرستان خیبر ایجنسي کوټه سیمه چې څومره ده خو دا قبایلي اضلاع چې کوم دي خو د دې نه علاوه دا خو مونږ ترجیح بیس باندې دغه وویل د دې نه علاوه 400 د مردان سوابي بنو کوټ ولې غریب ضروري خو نه چې صرف فاټا کې دی هر علاقه کې غریب شته نو زموږ د دې پروګرام په وساتت باندې اورېدونکي څومره چې دا پروګرام اوري هغې ته دا درخواست دی چې دغه فرانچایز پرانیسته کار خیر هم دی کار خیر هم فرانچایز به طریقې کار سي یا دا به تاسو سیټ اپ کوئ به خپله کوي په دې لږ رڼا خپله جدي سره زموږ پالیسي دوه قسمه ده یو دا ده چې د هیفا فاونډیشن انډر کولاو شي مونږ ته دغه علاقې کوم چې د چا سره بلډینګ اویلیبل انفراسټرکچر چې هغه مونږ ته پرووایډ کړي کنټیکټ مونږ سره وکړي او هغه ته خپل د هغې رنټ میلاویږي او هیفا فاونډیشن چې دی د هغې ټول سیټ اپ چې دی هیفا په خپله کوي یو نمبر 1 اپشن دا دی دویم اپشن دا دی چې د هر علاقې کې همدغه شان مالدار خلک شته دی هغه نور بزنسونه کوي یو دی پکې دیلم شکل ورکړي د دې شکل لږ مختلف دا دی چې په دې کې زموږ پالیسي دا ده چې یو سړی په خپل بهاپ هم دا کوي چې زه خپل ځان له سکول کولاوم چې هغې کې ماته پیټ خلک هم راځي ولې دې کې مالدار خلک خو فري نه دي مالدار چې راځي به پیمنټ کوي خپل نو که هغې دا وایي چې موږ سکول کولاوو او ستاسو پالیسي سره د غریبانانو لپاره ستاسو فرض کړي تاسو وایي موږ ته یو لیمټ وښایي چې دا موږ فري اخلو نو دا اپشن هم زموږ پالیسي کې شته چې دې سکول کولاو کې سیټ اپ وله موږ کوو بزنس د دوی دی خو زموږ د غریبانانو چې کومه کوټه موږ یادو چې به فري ورکوئ
اب زموږ د پالیسي مطابق وي. د غریبانو کوټې په څه طریقې کاري ډاکټر صاحب؟ کوټه چې ډیپند کوي خپل چې زمونږ کم دي هغې خو ما پیله اورېدونکو ته ویل چې هغې کې کوټه سیسټم نشته چې څومره راځي، خو کو نور خلک دا فرنچایزي کولاوئ د هغې دپاره زمونږ د 30 نه والا 50% پورې کوټه چې ده شرط دا شرط دی مینیمم 30 میکسیمم 50%. یتیم غریب چا پکې بالکل فری. ډاکټر صاحب اخري غوښتنه به دا کوم چې دا راته دې ووایي چې د هیفا فاونډیشن زیر اهتمام چې څومره خلک سبب کړي خصوصا بېوسه هغه چاره طبقې نو بهرحال څومره خلکو ته په دې وخت کې فایده روانه ده؟ یاره جدي چې ده د تیر شو 15 کالو پروګرس ریپورټ زه په ساده الفاظو کې وایم چې زرګونو کې روان دی، خو ټول زیاتره په شارټ کورسز کې او په میډیکل کورسز کې چې کوم شارټ کورسز 6 منث 1 year 2 year دا زرګونو کې دی دا تعداد، بلکې 5-6 هزار نه به دا بره رواني تروټ کې پي زه تاسو ته ښیم. او دې کې اضافه روانه ده؟ اضافه جي ډے بای ډے پکې اضافه روانه ده ماشاءالله. د غریب اواز چې یو سړی اوچتی او غریب د پرمختګ دپاره د هغه د تعلیم دپاره هلې ځلې کوي، الله تعالی به هغې کې برکت څنګه راچوي. دا خو موږ بالکل منو نه چې پروجیکټ ناکام دی، پروجیکټ 100% کامیاب وي. په هغې کې صرف تکي عثماني صاحب وایي د الله تعالی د رضا لپاره پکې یو دا هغه ور واچو چې زه به خلکو ته فایده رسوم، نو بیا دا پروجیکټ کامیاب دی. نو پروجیکټ زموږ چې څومره اوپن شوي ټول کامیاب روان دي. دا هڅه چې موږ کومه وکړه د سکول والا ده، نو ستاسو را وړاندې ده چې میاشت نه کېږي او تاسو سکول ته وګورئ ځای پکې نشته، دومره سټوډنټس راغله په دې کې. خو موږ خو په دې فخر کوو چې په هغې کې بله انټرسټینګ خبره آفتاب صاحب دا ده په دې سیمه کې که تاسو وګورئ پېښور کې چې 50% انپیډ راله غریبانان، نو 100% پکې پیډ سټوډنټان را روان دي. پیډ چا مالدار دي هغه بېشکه هغې پالیسي هم زموږ دا ده چې مالدار سړی به پیمنټ کوي، ولې ایجوکیشن کې خو زموږ کمی نشته سټینډرډ ایجوکیشن. نو بیا خوشقسمتي خبره دا ده چې دلته څونه ماشومانو وزټ کړی او مالدار چې کوم ښه کوالیفاید کسان پکې وو، نو هغې دومره مطمئن وو د دې ایجوکیشن نه چې یاره دا خو ډېر سټینډرډ ایجوکیشن دی، هغې راله فل پیمنټ سره راځي، هغه داخلې وکړي روانې دي. نو ډېر تیزۍ سره سیستم روان دی ماشاءالله. ډاکټر صاحب چلو زمونږ به دا دعایي چې دا ستاسو کوم یو نیک نیتي باندې یو سیستم روان کړی دی یقینا دعا هم اخلئ او پکار هم ده او زمونږ د هم دنده پکار دی ډاکټر صاحب چې دعا کوي چې ستاسو سیستم کامیاب شي، ځکه چې په دې کې یو ډېر لوی تعداد سره زه په خپله باندې دې ګوایم داسې زموږ ډېر خلک د دې ګواه دي چې غریب نادار یتیم ډېره غټه طبقه دې سره لکه په فی سبیل الله او په فری تعلیم تر مخه ده او دا ډېره لویه خبره ده. چلو زموږ دا دعایي چې او دا به مو خواهش وي چې الله دې په دې سیستم کې کامیابي راولي چې زیات نه زیات خلک په دې صوبه کې په دې سیمه کې چې هغه حقدار دي چې فی سبیل الله او مفت تعلیم حاصل کړي. ډاکټر صاحب چونکې زموږ فی الوقت پروګرام سر ته رسي نو ستاسو ډېره مننه. مهرباني جي. قدرمنو دا ډاکټر نثار الدین صاحب چې په هیفا فاونډیشن له اړخه چې دا نوی کوم سیستم روان شو د سکولونو د فرانچایز نو یقینا تاسو سکولونه هم کولاولی شئ، اپلای کولی شئ، خپل ماشومان که غریب نادار هر هغه طبقه وي که مالداره وي ښه معیاري تعلیم لپاره فوري طور تاسو هیفا فاونډیشن ته رجوع کولی شئ د ایمیل په ذریعه د کال په ذریعه دغه رنګ برای راست راتلی شئ. پېښور کې دفتر واقع دی، څه دومره غټه خبره نه دومره لرې دی، فایده به ستاسو وي. دا هم ضروري ده قدرمنو کتونکو چې یاره که څوک د هیفا فاونډیشن د زیر اهتمام د دوی د چترۍ د لاندې په خپل هر علاقه کې سکول کولاوئ نو بېشکه ډاکټر صاحب چې څنګه وایي چې موږ به ورته بلډینګ به هیڅ پیدا کوي او باقي ټوټل ارینجمنټ سپورټ به د هیفا فاونډیشن شي، خلکو ته تعلیم فایده ورسي او په دې کې به یقینا غریب نادار ته به ډېره فایده رسي ځکه چې دا ډېر زیات حقداري دي. قدرمنو کتونکو تاسو یقینا چې کله زموږ دا پروګرام وګورئ نو زیات نه زیات خلکو سره ځکه به هم شیر کوئ چې زموږ دا میسج د فی سبیل الله تعلیم د هیفا فاونډیشن اړخه د یو معیاري تعلیم دا میسج زیات نه زیات دنیا ته ورسي. دغه رنګ انشاءالله پر روان ورځ به موږ بیا تاسو سره شریکېږو او دغه رنګ به موږ تاسو سره چې د هیفا فاونډیشن نور کوم اکټیویټیز دي هغه تاسو سره موږ لازمي شیر کوو فی الوقت چونکې زموږ پروګرام سر ته رسي. نو تاسو چې کله زموږ دا پروګرام وګورئ زموږ دا چینل یوټیوب باندې ضرور سبسکرایب کړئ، فیسبوک پیج هم د دې شته هغه سبسکرایب هم کوئ بلکې فالو کوئ او لایک کوئ. دغه رنګ د ټویټر هم د دې پیج چې کوم دی د هیفا فاونډیشن یا د دې چینل هیفا خیبر پښتونخوا هغه ضرور فالو کوئ. تر روان پروګرامه پورې موږ سره اوسئ، اجازت غواړو به اوس درنه د الله په امان.